الحمد لله الذي جعل الشريعة المطهرة مقياسا للحلال والحرام، والصلاة والسلام على من أرسله حينما أظلمت الدنيا وأحاطت بها حنادس الشرك ورجس الأصنام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام المستمسكين بذروة عمود الإسلام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال الله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: هما جنتك ونارك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم مسلمانانو، علماء کرام، قرآ صاحبان، سپینگیر ځوانان او عزتمندو کلیوالو، په قرآن کریم کې الله تعالی په ډیرو ځایونو کې د توحید سره سره د خپل مور او پلار د والدینو سره د حسن سلوک حکم هم کړی ده. حتی چې په 15مه سپاره کې الله تعالی خپل بندگانو ته دا هم حکم کوي: ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. خپل بندگانو ته الله تعالی فرمایي چې د خپل مور او پلار مخته اف هم مه وایست، ځکه چې د اف له وجې نه مور او پلار ته تکلیف رسیږي. نو تاسې له دې نه اندازه وکړئ چې الله تبارک وتعالی د مور او پلار په باره کې خپلو بندګانو ته څنګه تعلیم ورکوي. او په احادیثو مبارکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو ته په ډیرو ځایونو کې د خپلو والدینو سره د حسن سلوک حکم کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي: و یو صحابي دا خبر را نقلی، و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی: ان رجلا قال: یا رسول الله، و اې د الله رسوله، ما حق الوالدين على ولدهما؟ د مور او پلار په اولاد باندې څه حقوق دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیرو مختصرو الفاظو فیصله وکړه: هما جنتک و نارک. وای مور او پلار ستا لپاره جنت هم دي او ستا لپاره دوزخ هم دي. هما جنتک و نارک. که د مور او پلار سره ښه سلوک کوو نو ته به جنت ته ځې، او که د بد سلوک ورسره وکړو نو بیا به دوزخ ته ځې. الحارث العکري یو عالم ده چې کله مور وفات شوه نو په جنازه کې ډېر ژړل. چا وپوهېده چې ته ولې ژاړې؟ عالم هم یې
د په جواب کې ورته ویلې ولم لا ابكي زبنن ولنا زاړم ان لي بابان مفتوحان الى الجنه ما لره د جنت دو دروازې خلاصې وي وقد اغلق عني احدهما نن په هغو دو دروازو کې الله تعالی په ما باندې یو دروازه بند کړه نو زه به څنګه نه ژاړم نن زما مور وفات شوې دا په ما باندې د جنت یو دروازه بند شوې ده ابن حسن تمیمی رحمت الله تعالی علیه وی نمور سره ناستو په کوټه کې نو دا کوټې ته لوغار نه لړم راوته ابن حسن تمیمی رحمت الله علیه ولاړ شو لړم بیرته نه وته نو کوشش وکاو چې دا غار بند کړي په دې دوران لړم ابن حسن تمیمی په لاس باندې وچی چا ورته یې ولې دې داس کول دورته ویلې وای ما ځکه دا کوشش کاوه چې دا غار بند سي او لړم داسې نه بیا راوځي ما مور وچی ما د مور د حفاظت لپاره دا کوشش کاوه لړم زه وچیچلم دا علماو د مور او پلار قدر دوی ته معلوم قرآن او حدیث په دې باندې ډک ده قرآن کې په ډېرو ځایونو کې الله تعالی خپلو بندګانو ته حکم کوي چې د خپلو والدینو سره حسن سلوک وکړي که دواړه ژوندي وي غنیمت یې وګڼي خدمت یې وکړي او په دغو والدینو باندې ځان وسله جنتیان کړي او که دواړه نه وي ژوندي یو کې ژوندی نو هغه هم د جنت دروازه ده باید موږ له ننه کوشش شروع کړو چې د مور یا د پلار چې په دواړو کې هر یو ژوندی وي خدمت یې وکړو او د هغه خدمت په بدل کې موږ ځان جنتیان کړو نو الله تعالی ډېره غټه موقع موږ ته رانصیب کړې ده سلیمان علیه السلام ته الله تعالی حکم وکړ وی ورسه د سمندر غاړې ته زه تا ته یو شی درښیم روض الریاحین کې دا واقعه نقل کړې سیدنا سلیمان علیه السلام د جنات او د انسانانو لشکر سره سمندر غاړې ته روان شو چې کله هلته ورسېدل شاوخوا ګوري د سمندر په ساحل باندې په کناره باندې خوشی نه ښکاري سیدنا سلیمان علیه السلام یو جن ته ویلې عفریت وایي نن زه په دا سمندر کې چې هر شی وي دغه معلومات ماته راکړه غص فی هذا البحر نن زه په دې سمندر کې ثم اتنی بعلم ما تجد فيه بیا هغه معلومات چې تی وموندې په دا سمندر کې هغه تر ما راورسوه چې کله جن سمندر ته ننوځي څو وخته په سمندر کې ګرځي راګرځي دننه کته کته کېږي یو وخت یې راووته شی هم په لاس نه ورغلي نو سیدنا سلیمان علیه السلام ته ویلې یا نبی الله إني غصت في هذا البحر كذا وكذا لم أصل إلى قعره إذا الله نبي زخو دي سمندر توركتا سوم دمر أو دمر لاند لارم خو زي بيخت نيم رسيد لي أو ما شيم بكيونا موند بل جن تويني وطور ننوزه أغا جن ترغنا دواري دو عمر بدا سمندر کی کتا ورکتا سو خو بیرته راوته شی لاس ته ورنغی بیا لیکي وایي د سلیمان علیه السلام او وزیر آصف ابن برخیه د دو سره د اسم اعظم علم سیدنا سلیمان علیه السلام دته حکم وکړ وایي ته ننوځه په دا سمندر کې چې کله هغه ننوته څو وخته بعد فجاءه بقبه من الكافور الابيض
د کافور نه جوړه سوی یو ښایسته محل له سمندر راویسته. 4 دروازې وي، لها 4 ابواب، 4 دروازې وي. باب من در، یو دروازه د ملغلرو نه جوړه ده. وباب من جوهر، بل دروازه له جوهر نه جوړه ده، جواهراتو نه. وباب من یاقوت، بل دروازه د یاقوتو نه جوړه ده. وباب من زبرجد، او څلورمه دروازه له زبرجدو نه جوړه ده. كلها مفتحه، ټول دروازې خلاص دي، خو یو قطره هم اوبو دې محل ته نه دی ورننوتې دي. چې کله یې دا راویسته سیدنا سلیمان علیه السلام ورننوته. چې کله ورننوته و یو ځوان په عبادت باندې لګیا د لمونځ کوي. د لمونځ نه د فارغېدو څخه بعد سیدنا سلیمان علیه السلام سلام ورته وکړ. خبرې ورسره شروع شولې. نو بیا ورته ویلې ای ځوانه ته څنګه دې ته را رسېدلې، ته څه دې کوه؟ ده ورته ویلې یا نبي الله، زما مور و پلار مې شلو، پښې کار نه کولې، بدن کار نه کول، له ځایه نه سو ولاړېدلی. مور مې په سترګو باندې ړنده وله، او یا کاله ما د مور و پلار خدمت وکړ. چې کله زما مور وفات کېدله نو ما ته داسې دعا وکړه: اللهم اطل حیات ابني فی طاعتک، ای پروردګاره ما زوی د ما ډېر خدمت کړی، د دې خدمت په بدل کې ته د تر ډېر اوږد عمر ورکې، په عمر کې برکت ور واچوې. اطل حیات ابني، د ما د زوی عمر ډېر اوږد کې، فی طاعتک، اسې نه ستا په عبادت کې، ستا په طاعت کې. بیا وایي چې کله زما پلار وفات شو، د وفات کېدو نه مخکې ما ته داسې دعا وکړله چې یا الله زما زوی ته داسې عبادت ور نصیب کې، او په داسې ځای کې عبادت ور نصیب کې لا یکون للشیطان علیه سبیلا، چې شیطان ته هم لاره نه وي چې دته ورسي. نو چې کله ما پلار خف کړ، زه داسې د دې سمندر غاړې ته راغلم، تېرېدم، نو دغه محل ما ولیده، د ما ډېر خوښ شو. ما یې راځئ ورې ورننوځه چې په دې کې څه شي دي. زه چې کله دې محل ته ورننوتم نو یو فرشته راغله، دا محل یې په سمندر کې کته یې وړه بیخته. سلیمان علیه السلام ورته ویلې وایي ته څه شي خورې؟ فما طعامک وشرابک فی هذه القبه، ته په دې محل کې ستا خوراک او څښاک څه شی ده؟ ځوان ورته ویلې وایي د الله نبي روزانه یو مرغه راځي، په خپله مشوکه کې ما ته یو شی راوړي، زه چې کله هغه وخورم نو د ما لوږه هم ختمه سي، د ما تنده هم ختمه سي، خوب مې هم ختم سي، د دې تنهایي وحشت دا هر شی ختم سي، بس زه بیا د الله په عبادت باندې لګیا یم. سلیمان علیه السلام ورته ویلې چې ته ما ته دا ووایه په کومه زمانه کې تا پلار خښ کړ ته دې خواته راغلی؟ دور ته ویلې وفي زمن ابراهیم خلیل الله، و دا د ابراهیم خلیل الله زمانه ولا چې ما پلار خښ کړ، زه دغسې راغلم او بیا په دې محل کې تر اوسه پورې زه عبادت کوم. تقریبا اندازتاً 2000 کاله په دې مابینځ کې تېر شوي. دا ځوان همغسې ځوان الله تعالی له هر شي محفوظ کړی، په دې محل کې عبادت کوي. کله کله الله تبارک وتعالی د مور و پلار یا دغسې د نورو طاعاتو دغسې یو خپل قدرت بندګانو ته ورښکاره کړي. نور په دنیا کې دنیاوي عزت خو یې دا ده چې چا مور و پلار نه یې ازار کړي، خدمت یې کړي او خوشحاله له دنیا ورنه تللي، دغه ځوان ټول عمر نه ده خوار شوی. الله تعالی بندې دروازې ورباندې خلاصوي، کارونه یې ټول سمېږي. تاسو خو تجربه کوئ، یو کار ته وځئ، یوې مور ته ودرېږئ، شرمېږئ مه، ته مور یې ته یو دعا راته که پلانکی کار مې ده. چېرته تاسې په چوکو ګرځئ، له خلکو نه دعا وغواړئ، مور و پلار په کور کې موجود وي، تاسې دعا ورته نورو ځایو ته منډې وي. د مور نه دعا واخلئ، الله تعالی به بندې دروازې در باندې خلاصوي.
نو مور او پلار ډېر لوی نعمت ده، باید موږ د دې ناقدري ونه کړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي انی رأیت البارحة عجبا. صحابو ته راغی، علامه عینی رحمه الله تعالی ډېر غټ محدث ته، د بخاري لوی شرح یې لیکلی عمدة القاري. په عمدة القاري کتاب الادب کې دا واقع را نقلي. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته راغی نو وی فرمایل وانی رأیت البارحة عجبا. اے د ما صحابو، ما تیر شپه، عربي کې البارحه تیر شپې ته وایي، ما تیر شپه یوه ډېره تعجب خیزه قصه ولیدله، یوه ډېره نادره مې ولیدله. رأیت لیلا من امتی اتاه ملک الموت. وی ما د شپې الله تعالی ورښکاره کړ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته، وی ما د شپې خپل یو امتی ولیده چې ملک الموت ورته راغی، عزرائیل ورته راغی چې روح یې قبض کړي. فجاءه بره بوالديه. وی دغه زما امتی د ملک الموت ته د مور او پلار خدمت یوه نیکي مخته کړه، وړاندې کړله. فرد ملک الموت. دغه نیکي و د ملک الموت داسې په شا باندې ورنه شاته شو. د مور او پلار خدمت دومره غټ اثر لري. عمدة القاري علامه عینی رحمت الله تعالی علیه د حنفي مسلک یو ډېر لوی محدث تېر سوی ده، 700 کاله مخکې تېر سوی ده. هغه د عمدة القاري کې واقع را نقلي. نو مور او پلار دومره لوی نعمت ده. الله تعالی دې موږ ټولو ته د دې خدمت کولو توفیق را نصیب کړي. خاص کر ځوانانو ته زه وایم چې د مور او پلار ناقدري مه کوئ. نن و سبا مور او پلار له نورو نه دومره نه دي پازار شوي لکه د خپل اولادو نه. هر کور کې یو شریر زوی موجود دی، یو نافرمانه موجود دی، خپل مور او پلار نه ازاري. چې څنګه تاسو له خپل مور او پلار سره کوئ، الله تعالی به انتقام درنه اخلي. غنیمت یې وګڼئ، خدمت یې وکړئ، شپه ورځ خدمت وکړئ. د مور او پلار په خدمت باندې مه شرمېږئ. الله تعالی به ټول مشکلات تاسو ته اسانه کړي. ابن قیم رحمه الله تعالی په کتاب روح کې او ابن ابي الدنيا په خپل کتاب من عاش بعد الموت کې، امام بخاری رحمت الله تعالی علیه په الادب المفرد کې یو واقع را نقلي. وی ابو قزعه رحمه الله تعالی وای چې موږ یو ځای روانو د بصرې په لاره کې، نو دلته ډېرې چشمې مې دغه لاره موږ اختیار کړه چې راځه سفر به په دې لاره باندې وکړو. وایي موږ په لاره کې روانو چې د خره اوازونه مو واورېده، لکه خر چې منډېږي چغې وایي. نو موږ ډېر وډار شو. خلکو نه پوښتنه وکړه چې د اواز له کوم ځای راوځي. نو دوی ویلې چې دا له دغه قبر نه د خره اواز راوځي. بیا و دا خلکو موږ ته ویلې چې دا ځوان کله ژوندی و نو مور به یې چغه ور وکړه چې بچی، ده به په جواب کې ورته ویلې چې څه لکه خره داسې چغېږې. وایي کومه ورځ چې دا مړ سوی ده له قبر نه د خره اوازونه راوځي. او ابن ابي الدنيا په من عاش بعد الموت کې بله واقع را نقلي. خپله واقع د امام مجاهد رحمت الله علیه په باره کې. و امام مجاهد رحمت الله تعالی علیه یو وخت په سفر روانو، یو کلي ته ته، نو په لاره روانو چې د قبر نه یو څوک راوته، لکه خر 3 وارې چغې وکړي بېرته په قبر ننوته. نو دا ډېر ورخطا شو. امام مجاهد رحمت الله تعالی علیه فرمایي وایي زه په تیزي باندې لاړم خپل مقصود ته، چې کله هلته ورسېدم نو د ما رنګ بدل سوی و. کلیوالو ما ته وویلې چې رنګ دې ولې بدل سوی؟ ما په جواب کې ورته ویلې چې داسې راتېرېدم له یو قبر نه یو کس راووته او 3 وارې لکه خر چغې وکړې بېرته په قبر ننوته. خلکو ورته ویلې ته په دې خبرې چې دا ولې راوځي؟ ده ورته ویل نه. بیا خلکو ورته ویلې
وای دغه کس چې کله ژوندی و نو مور به څه د یوې خبرې حکم ورته وکړه، دی به ورته ویلې د تا خو بل کار نسته، هر وخت لکه خره داسې چغېږې. نو چې کومه ورځ دا ځوان وفات شوی ده، د دفن په وخت، په کوم وخت چې دا موږ دفن کړی ده، په هغه وخت باندې روزانه راوځي 3 وارې دغسې لکه خر چغېږي، بېرته په خپل قبر باندې ننوځي. چا چې مور و پلار ازار کړي وي، الله تعالی په دنیا هم دوی ذلیله کوي، په دنیا هم ذلیله کوي، په آخرت کې خو سته د دوی لپاره سخت عذابونه. د مور و پلار قدر کول پکار دي. سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه یو جلیل القدر صحابي ده، بر الوالدین کې دا رانقلي چې یو وخت کې مور عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ته حکم وکړ چې ورسه ماته اوبه راوړه. سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه لاړ اوبه راوړي، چې کله اوبه راورسولې مور یې ویده سوې وله. وایي سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دا اوبه په لاس کې وړې تر ساره پورې ولاړو. په دې وجه باندې وایي داسې نه وي زما مور راپورته سي اوبه وغواړي او زه موجود نه یم. دا هغه جلیل القدر صحابي ده چې الله تعالی د دوی په باره کې فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه. نو چېرته دا 15مه څه دی؟ د مور و پلار ډېر قدر کول پکار دی. امام قرطبي رحمت الله تعالی علیه په خپل کتاب التذکره باحوال الموتى وامور الاخره واقع نقلی وایي په ورځ د قیامت به الله تعالی حضور ته یو بنده پیش کړل سي، دغه به ګناهونه او ثوابونه دواړه برابر وي. نو د ده په باره کې به دا فیصله کېږي چې ګناهونه هم برابر دي، ثوابونه هم داسې برابر سي، یا اعراف ته ځي. خو په دې ټایم به وایي یوه رقعه راوړل شي، په دا رقعه کې به لیکلي چې د مور و پلار مخ ته د اف کلمه ویلې ده. نو چې کله دا په عملنامه کې کېښودل شي په میزان کې، د ګناهونو خوا به درنه شي، نو بیا به الله تعالی فیصله وکړي چې دا دوزخ ته بوځي. ځکه د ګناهونو خوا یې درنه شوله، د مور و پلار مخ ته د اف ویلو، نو فرشتې به وایي دا بنده د دوزخ طرف ته کشوي روان کړي دي. وایي د ده به په زړه کې خواهش پیدا شي چې کاش یو ځل بیا الله تعالی ما خپل مخ ته ودروي، زه د خپل بخشش مطالبه ور وکړم چې الله ما وبخي. الله تعالی خو علیم بذات الصدور ده، بیرته به د فرشتو ته حکم وکړي ردوه، وایي راوغواړئ د ما دا بنده. چې کله یې راوغواړي نو بیا به ورته وایي ایها العبد العاق، ای د مور و پلار نافرمانه، ای د ما هغه بنده چې د مور و پلار نافرماني یې کړې. لأي شیء تطلب الرد الی، کوم شي ته دې ته اړ کړلې چې بیرته د ما مخ ته ودرېږې، دا خواهش دې څنګه په زړه کې را پیدا شو؟ و دا به ورته وایي چې الهي رأیت انی سائر الی النار. چې کله الله ته پیش شي خپل مغفرت به ځینې غواړي، خو هغه ټایم به دوی خپل پلار هم ویني، دا پلار به هم په بله ګناه دوزخ ته روان وي. نو دی به عرض وکړي الهي رأیت انی سائر الی النار، ای پروردګاره ما خو خپل ځان ولید زه خو روان یم دوزخ ته، و اذ لا بد لی منها، او زه خو به خامخا ځم. ولې به ځم؟ وکنت عاقا لابي، زه د پلار نافرمانم، د پلار مخ ته ما اف ویلي و. وهو سائر الى النار مثلي، ای پروردګاره زما پلار خو لکه ما دوزخ ته روان ده. فضاعف علی به عذابي، ای پروردګاره په ما باندې دا عذاب ډبل کا، د ما د پلار عذاب هم په ما راواچوه. وانقذه منها، خو زما پلار له دوزخ نه بچ کا. وای الله تبارک و تعالی ته به د دې خبرې خوند ورکړي، نو به فرمایي عققته فی الدنیا وبررته فی الاخره. امام قرطبي صاحب رانقلي وای الله تعالی به ورته وایي چې تا د پلار نافرماني په دنیا کې کړې وله،
خو په آخرت کې د نیکي ورسره وکړه. خذ بید ابیک وانطلقا الی الجنه، ای د ما بنده د خپل پلار لاس کې ونیسه، ځئ دواړه جنت ته. د پلار سره چې په آخرت کې عملنامې هم بندي، خو د الله تعالی رحمت په جوش کې راځي، دواړه جنت ته داخلوي. نو هغه کسان چې دنیا دارالامتحان ده، چې الله تعالی خپل حکم کوي بندگانو ته چې څوک د مور او پلار سره ښه کوي، الله تعالی به ښه بدله ورکوي. نو په دنیا کې خو الله تعالی بالکل دغه ښېګړې نه ضایع کوي. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، الله تعالی د نیکانو خلکو اجرونه نه ضایع کوي. الله تعالی دې موږ ټولو ته د مور او پلار خدمت کولو توفیق را نصیب کړي. دعا وکړئ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا